مصنف عبدالرزاق هغه چې روایت دی پاره کې وایي نو هغه هم د عائشه رضی الله تعالی عنها نقل دی وایي چې یو مسلمان چې هغه په ورځ د اختر باندې قرباني وکي دا ساروی چې د دې رامخ قبله طرف ته کی او قرباني وکي د الله تعالی د رضا لپاره وې داغه غوینه داغه غوشیان او داغه غوړې په لکه ګډه او کو ویختوي په لکه عام ساروي دا پورز د قیامت وروړي شي او دا پتل کې خودي شي د نیکو او هغه به د سړی ته دې ثواب ملويږي دومره فضیلت والا عمل دی او بل روایت کې راځي نبی له سلام وایي چې رچا وس کیږي او هغه قرباني ونکړه نه هغه زمونږ عیدګاه ته نه راځي وعید په باندې هم ذکر کړی د دې د وجنه چې چا سره نصاب برابر دی او قرباني په باندې کیږي ناغه د اهتمام د قربانیو کی ځان لکه یا ایسنی سي په کومه طریقه چې ورته آسان یا شانتیریو کی